السلام علیکم ګرانې مینوالو کتونکو د پروګرام ډسټریکټ ډایری سره زه ستاسو قربان محمد عارف ستاسو خدمت کې حاضر یم. ګرانې مینوالو کتونکو موجوده حکومت دا دعوه لري دا وینا ده او بار بار هغې دا وایي چې یاره دوی په ټوله خیبر پښتونخوا کې چې دی نو لوی پروجیکټ یا ډېر غټ کارونه کړي دي او هغه روان دي څه کمپلیټ شوي دي څه چې کوم دی نو هغې باندې کار روان دی او څه باندې به کار کیږي او دې سره سره دا خلک هم وایي مونږ دا هم وکتل چېرې په سنټرل کې چې کوم دی خاص کار زمونږ نار چې کوم دی نو په دې کې ډېر زیات کارونه شوي دي. ګرانو مینوالو کتونکو دا وخت مونږ ساوث چې کوم مونږ دلته دا وګورو په شیرکوټ هنګو روډ باندې دلته چې کوم دی مونږ موجود یو خو دلته به مونږ په دې ساوث کې به دا ګورو چې آیا موجوده حکومت هم وایي چېرې دلته غټ پروجیکټ غټ کارونه چې دي نو هغه په ساوث کې هم کیږي. دلته به مونږ مختلف ځایونو ته چې کوم دی نو هغه ورځو ګورو به چېرې دلته کم دی چې کوم دی داسې غټ پروجیکټ کم کارونه چې دي هغه کیږي دغه کې چې کوم دی څونه کار چې دی نو هغه روان دی په کومه طریقه باندې دی دا څومره لاګت سره دی دې سره سره چې کوم دی نو دلته کم چې کوم دی او د هغې به فایده چې کوم دی نو څه وي په دې اړه باندې ننني چې کوم مونږ دا پروګرام دی مونږ به تاسو ته وړاندې کوو هغه ځای ته به ځو هغه به ښایو په هغې اړه باندې به خلکو سره خبرې کوو کم ریسپانسبل کم مشران دي هغې سره به هم خبرې اترې کوو. یقینا چې کوم دی نو په ساوث کې داسې کارونه شته هغه روان دي او کیږي او که نه زه به دبله دا خبره وکړم چېرې دا کم مونږ دې ټایم کې شیرکوټ انګور روډ چې دی په دې باندې د احمدعروف چې کوم دی نو یو ډېر لوی خاص کر د افغانستان نه چې کوم کاروبار لحاظ باندې دې باندې زیات چې کوم دی نو غټ غټ لوډر کم ګاډي دي ټریلي هغې باندې ځي راځي دغه شان د پاکستان او د افغانستان دپاره هم دا مین روډ دا چې کوم دی دا استعمالیږي. خو کتونکو دا پروګرام مخ په وړاندې وځو ګورو چېرې دلته په ساوث کې کم ځای کارونه روان دي او د هغې څه صورتحال دی موږ سره اوسئ. جی ګرانو مینوالو کتونکو دا وخت مونږ اوسترزی پایان کې موجود یو د دې ځای چې کم اوسیدونکي کم خلک دي د هغې نه تپوس پوښتنه کوو چېرې کم دلته د شیرکوټ انګور روډ چې دی دا کم تقریبا 24 کیلومیټر دی هغه جوړیږي د دې نه تپوس پوښتنه کوو چېرې دې ته په کم نظر ګوري او آیا ساوث کې د دې نه مخکې داسې کارونه شوي دي او که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نامه ارشاد علي، زه د اوسترزی پایان باشنده یم. تاسو چې کومه خبره وکړله نو مخکې لکه کوم حکومتونه تیر شوي دي خاص کر کې پی کې ته هېڅ توجه نه دی ورکړی شوي ویلې د ساوث والا کومه علاقه دی دا بالکل تباه وه بالکل وروسته پاتې شوې وه. اوس دې حکومت دا خو وکړلو چې ټیک دی روډونه یې مو دپاره جوړ کړلو هر یو شی وکړلو کوهاټ اوسترزی په منځ کې مو دا فاصله کم از کم څه ډېره کمه وی نو ګنټه به د مو لګېدله او اوس کې دا فاصله د مو دوره کمه شوله څه 15 منټ ته راغله هغه وجه څه روډونو د وجه راغله روډونو جالې بچاو کو زمانم بالکل کارونه ډېر ښه وکړلو. روډ ماشاءالله وي اوس خو ښه دی مخکې خو ډېر دغه و او دوی ته کومه خبره وکړه چې د روډ په باره کې لکه دا به سیفټي مفټي کونې د سیفټي دغه نشته ورسره لکه جي مخکې پر ساوث کې دې علاقو باندې داسې چېرته کارونه شوي نه مخکې خو نه دي شوي مخکې نه دي شوي په ړومبي ځل داسې کېږي په ړومبي ځل دغه شو دا اقدام یې ډېر ښه کړی دی خو ځای په ځای څه کوم دی کارونه وي لکه منځ کې ټوټې پراتې دي او دویمه داسې دا ځمکه دا روډ دا ځمکه خدای ودمو وه او د دې تقریبا 4-5 کاله وشولو څه دا روډ یې جوړ کړی دی د دې پیسې اوسه پورې موږ ته نه دي میلاو دې نه مخکې کارونه دې غاړې نه دي شوي نه چا توجه ورکړي دی اوس یې دا روډ کابل پورې لکه دا یو ښلی دی ډېر ښه اقدام دی. بس زه د خیبر نیوز ډېر شکرګزار یم چې دا دلته په وړاندې ځل دلته رالو ښه په وړاندې ځل خدای ستاسو کامیاب لري شکر دی الحمدلله بس دا کوم دا رول ته موږ ته تېر شه که نه دا ډېر ښه په زندګي کې موږ داسې نه ولیدی. السلام علیکم. سلام نام هم سره جي لطیف خان. لطیف بھائی دا راته ووایه چېرې دلته چې کوم اوس ستاسو د ساوث خبره به موږ وکړو دا روډ جوړیږي ورسره چې کوم دی نو هغه لکه هغه خلکو ته اسانتیا راځي موږ دې ته کې ولاړو دا مخامخ وینو کار هم روان دی څه ویل غواړئ چې آیا مدینه مخکې حکومت ساوث ته دې طرف ته توجه ورکړې وه او که نه بله اوس روډونه جوړیږي یا دا روان دي څه ګڼئ په دې اړه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بای د تا ډېره مننه چې ته د دې اوسترزی بالا ته راغلی نن زه دې روډ ته راووتلم دې روډ کې کار شروع دی زه فخر کوم دینه مخکې دینه حکومتونه تیر شوي نواز شریف جو زرداری جو تیر شوي
خو هیڅ یې نه دي کړي ټیک دی دا ټیکه مخکې چا سره وه خو اوس فقط د عمران خان 3 کاله وشو سره غلی دې حکومت موږ شکریه ادا کوو چې کوم کارونه به کېدي هغه کارونه کوي دې ډېره مننه دا روډ جوړ شي خو ټول عوام ته پیدا دی ټول عوام ته پیدا دی حکومت ته پیدا دی دا کونځي پورې دا روډ وتلی دی دې باندې به کاروبار شروع وي بزنس به شروع وي ورباندې سر رکاوټ په ورکې نه وي نو موږ دعا کوو چې الله له اندسې د عمران خان ته 10 کاله نور ورکړي که خلک ورپسې زیاړي کړي خلک ورپسې کنځلي کړي خو خیر د مشکله نه دی کوي دا خلک ورونه شوک وتلي نه دي غریبان بازار ته لاړ شي خبره نه شي کوی کلي کې هر سړی بدماش دی کوي د څه ده کوي الله ټولو ته توفیق ورکړي اوس چې کوم کار روان دی که نه نو تاسو څه کړی ډېر ښه کار روان دی زه په دې فخر کوم شکر دی دا الله دې ته تاسو ته نور توفیق دیر کړي درته ټیک دی زه فخر کوم دې روډ باندې خلک د کم ځای مدرب دي کم نو د زنه خو دا خو کراچي نه روان ده ته کابل پورې دا روډ ځي کراچي نه ونه ساته کابل پورې روډ ځي کوم طرف ته زه ورته تللی شي جی کتونکو د چې کوم د کار روان دی کم ایس ای د هغې چې کوم سرویر دی هغې موږ سره موجود دي د هغې نه تپوس پوښتنه کوو یاره دا کوم کار چې روان دی دې باره کې هغې څه ویه جی ما نام محمد اشفاق ده او زه د ای سی طرف نه سرویر یم جی په دا روډ باندې دا روډ سدا شیرکوټ نه تر هنګو پورې دا 24 کیلومتر روډ ده او دا ډېر زموږ هیوي ټریفیک وي دا تر افغانستان پورې یعنی دا روډ باندې آمدورفت کیږي او دا باندې دا اوس کار چې شروع ده کنکریټ والا ډېر ښایسته ښې کوالټي سره کوم څنګه انشاءالله کار ډېر ښایسته روان وي دا کنکریټ ده او داسې پکې اسفالټ کار شروع ده اوس موجوده کنکریټ کار چې شروع ده جی څه کار تاسو کوئ څه مو کړو جی دا مو اسفالټ نه شروع دي اوس مې پکې کنکریټ شروع کړی شولډر تقریبا دا کوم روډ ده تقریبا دا پوره شوی ده او بس تقریبا 20 کیلومتر اسفالټ شوی دي باقي بعض لګ ځایونه پاتې ده کې بس کنکریټ کوم ځای کې پاتې کنکریټ کوم خو بیریر یا جی بیریر کو جی تاسو چې کوم کار دی نو دا صحیح دی لکه خلک مطمئن دي بالکل جی دا د علاقې والا نمایندانو نه تاسو خپل کوم کسان ته خیر معلومات کوي شي د خلک ډېر مطمئن دي جی کار ډېر ښایسته طریقې سره جی روان جی کتونکو دا وخت مونږ رئیسان برج چې دی نو هلته موجود یو دلته چې کوم کار دی هغه به تاسو ته هم اندازه لګي چېرې دلته دا ډبل روډ دی تقریبا 85% کار چې دی نو هغه دلته کمپلیټ شوی دی چونکې لږ ډېر کار دی هغه به چې کوم دی هغه به انشاءالله کمپلیټ شي کوم چې شیرکوټ و په هغې کې کار نیمګړو خلکو وینا وه چېرې هغه دې کمپلیټ شي نو دغه شان چې څنګه دلته مونږ موجود یو مونږ تاسو ته ووایو همدغه شانتې به هغه کوم ځایونه چې انکمپلیټ دي هغه به هم کمپلیټ بشي انشاءالله تاسو ته به د دې نه اندازه لګي چېرې په ساوت کې چې کوم د روډ په اړه باندې کوم پروجیکټ کوم کارونه روان دي نو اندازه تاسو لګولی شئ مخ په وړاندې ځو نور چې کوم دی نو کوم حالات دي کوم سچویشن هغه تاسو ته موږ ښایو بسم الله الرحمن الرحیم ما نامه ده اظهر افریدي زه کوواټ ډسټرکټ سره تعلق ساتم او زه اوس موجوده شیرکوټ ایریا کې ولاړ یم او موجوده چې د کم ترقیاتي روډونو ور هغه روان ده نو موږ موجوده حکومت هم شکریه ادا کوو کیونکې داسې باندې ډیلیوري مسلې وې بیمارۍ وې او کنډرات وو نو امدورف چې راکنه ډېر انتهایی مسلې مسایل وو نو مو حکومت هم شکریه ادا کوو چې یاره دا روډونه مو لا برابر کړو او کار ښه تیزۍ سره روان ده او مو سپرویژن نه 100% مطمئن یو او ډپارټمنټ شکریه ادا کوو چې یاره مو دا سپیشلی روډونه کم روان دي دې باندې سپیډ له توجه ورکړې ده او بل چې ملک والا روډونه ټیک وي نو ملک به ترقي کوي هغه باندې بزنس همدورفت اوس د کوم موجوده ایریا هغه کې زه ولاړ یم نو دا پاکستان او افغانستان ترمنځ چې دا یو بزنس ده د روډ ذریعه سره بزنس همدورفت ځي ورځي نو چې روډونه ټیک وي ملک به ترقي کوي او چې ملک ترقي کوي نو عوام له به خوشحالي سهولت میلاویږي نو مو یو ځل بیا حکومت شکریه ادا کوو سپیشلی محکمې شکریه ادا کوو او دې نه مخکې کوم حکومتونه راغلي وو دا ساوت کومه ایریا وه دې باندې بالکل توجه یې نه وه جی ګرانو مینوالو کتونکو دا وخت مونږ دلته جوزاره کې موجود یو د دې باره کې زه لږ ووایم چې دا کومه جوزاره ده دې سره خوا کې دا مونږ کوواټ چې کوم دی نو ډسټرکټ دی دا باونډري ده مونږ مین باندې ولاړ یو پوینټ دی دلته چې کوم دی نو دا کوهاټ چې کوم دی باونډري ده کوهاټ شروع کېږي دغه سایډ دې سایډ ته هنګو چې کوم دی نو دا شروع کېږي مونږ سره چې کوم د دې ځای اوسیدونکي دي سټوډنټس دي د هغې نه تپوس پوښتنه کوو ما نامه عمر فاروق دی او زه د هنګو کیمپس کې آی بی ایس یعنی انسټیټیوټ آف بزنس سټډي سټوډنټ یم
دغه ښه خبره ده تاسو چې کوم دی اوس زده کړه کوئ هنګو او کوواټ تاسو خو تګ راتګ به بیا دا راته ووایه چې اوس مونږ کوم ځای باندې ولاړو کوم روډ دي کوم دغه ساوت ته مخکې توجه ورکړل شوې ده یا نه ده یا چې کوم دا کار روان دی دغه روډز نو دې باره کې څه ویل غواړو د دې نه مخکې څه ویل غواړې په دې اړه؟ اول خو ستاسو د خیبر نیوز ډیره مننه کوو چې موږ ته خپل وخت راکړو پخوا چې کوم حکومتونه راغلي دي دلته نو جنوبي کومې اضلاع دي دو ته 100 کې 10% توجه هم نه دی ورکړي موجوده حکومت مو ډیره مننه کوو چې موږ ته دا روډ جوړ کړو دا هغه یو روډ دی کوم چې د تجارت لپاره یو ځانګړی رول لري ځکه چې دا مین روډ دی په دې باندې مخ ته ټل پروت دی او دې نه علاوه پړی چنار کوم چې د تجارت یو مهم مرکز دی نو د حکومت موجوده حکومت مو ډیره مننه کوو چې موږ ته دا روډ جوړ کړو هلته راغلي یو بس د انګو لکه تاسو څنګه ټول نوال خو تاسو ډیره غټه شکریا ده کوم چې تاسو راغلو دې ځای ته او لکه دې ځای کوم جان پړتال تاسو وکړو که نه نو خبره دا ده چې دا کوم ملګري کمې خبرې وکړي دا بالکل ټیک ده که نه چې دې علاقې ته د کمې چې ساوت علاقې دې ته بالکل حکومت توجه نه ده ورکړې چې کمې نورت علاقې کوم هټ کارونه وو کوم چې هغه کارونه وو هغه به هغه سرته کېدل اوس د کوم پریزنټ حکومت دی چې کوم دی دا کارونه وکړل دي هر علاقې ته لکه هغه فوکس ورکړی دی په دې باندې اوس کوم کار وشو د کوم روډ دی چې د ګوري د هنګو ته لاړ دی مین روډ دی دا تر افغانستانه پورې په دې باندې د بزنس د هر یو کار د ګاډي لکه هټ ګاډي هر څه تللی راتلی شي که نه په دې باندې مو انشاءالله نوران توقع دی چې حکومت توقع دا غواړو چې لکه نورم دې علاقو ته زیاته توجه ورکړي لکه نور علاقې چې کمې دي هغه آبادي علاقې دي هغو ته 50 ورکړي نو دې ته پکار دي چې 70% توجه ورکړي ځکه چې دا لکه 10 علاقې دي چې پاتې شوي علاقې دي نو موږ غواړو چې انشاءالله دا علاقې د هغوی علاقو سره په مقابل باندې روان شي ځکه چې موږ ټول خلک د پاکستان یو موږ حق لرو موږ لکه ټول پکار دا دي چې موږ ته حق ملو شي چې کم پاکستان کې نورو خلکو ته ملوي بالکل ډیره ښه خبره دی په دې چې مخکې به دې ځای ته بیخي توجه نشو ورکولی او دې حکومت لکه ډیره توجه ورکړي دی خاص کر روډونو ته او همداشانتې هاسپیټل شو چې کم د روزمره زندگی کې انسان ضرورت دی هغه ته ډیره توجه ورکړي خاص کر روډونه په دې چې دا کم مین روډ دی دې باندې افغانستان پورې تجارت کیږي نو پخوا به دونه ګردي وه چې موږ به راتلو که بیمار نه یم چې په دې روډ راغلی موږ به الریډي بیمار وو او اوس الحمدلله دومره ښایسته موسم چې راځي خلک ورنه انجای اخلي په خپله باندې ته څه ګڼې لکه اوس په خپله خوشحاله یې مخکې خوشحاله یې یاره اوس په دې خوشحاله یو چې موږ ته لږ اسانتیا شوه او اوس دا که ماس وغیره نه وي نو په دې ځای نه ګردی او مخکې به ډېر زیات تکلیف اوس نشته دی مننه جی مینوالو کتونکو دا چې کوم دی نو د هنګو سره تعلق لرونکي سټوډنټانو کوم چې دلته کوواټ یونیورسټۍ ته کیمپس ته هلته راتلو د دې وایي چېرې موږ به روزانه هر وخت راتلو کله چې روډ نه جوړو نو موږ به ډېر زیات انتهایي چې کوم دی نو په دې باندې سوچ کولو او خفه به مو چېرې موږ به بیا هلته ځو په خپله روغ رمټ به وو یو طرف ته به ګاډو کې تکلیف و ټایم به خرابېدو په خپله به هم بیمارتیا و بل طرف ته به چې کوم دی نو بیا د هغه انسان زړه به نه کېده چې دلته بار بار راځو خو د موجوده د اقدامات چې یاره هغې دې طرف ته ساوت ته توجه ورکړه او خاص کر کم شیرکوټ او هنګو کم دا روډ دی په دې باندې کار روان دی سره نور کارونه چې دي روان دي یقینا هغې وایي چې کوم دی ښه اقدام دی قدرمنو کتونکو مخ په وړاندې ځو موږ سره اوسئ جی ګرانې مینوالو کتونکو کم چې د شیرکوټ او هنګو کم روډ هغه تاسو د خلکو خبرې اترې او دغه شان چې کم ځای په دې کار کېده هغه تاسو ته موږ وړاندې کړو د هغې په اړه باندې خبرې اترې هم تاسو اورېدې دا وخت موږ په هنګو کې موجود یو کوم چې د دلته چې کوم د شیرکوټ او هنګو روډ دی هغه آخري مراحل کې 24 کیلومتر باندې دی دا وخت چې کم دی نو دلته هم کار روان دی دا وخت موږ سره چې کم د دې ځای اوسېدونکي دي د هغې نه تپوس پوښتنه کوو چې هغې دا کم کار روان دی د حکومت دا اقدام دی دې ته دوی په کم نظر باندې ګوري لومبي خو جي تاسو موږ سره خپله پیژنګلو کې او څنګه موږ خبره وکړه چېرې دا کم کار روان دی پروجیکټ روان دی ساوت کې حکومت دې طرف ته هم پاملرنه د هغه وکړه نو تاسو په دغې اړه باندې څه ویل جی زما نوم سید مسرت حسین دی پیشې لحاظ سره زه ټیچنګ کوم 15 کاله تقریبا زما عمر شو په پاکستان کې کم ډیولپمنٹ کارونه کیدو همیشه دپاره ساوت کم دی دا هغه شوی دی نظر انداز شوی دی او موجوده حکومت دا غره واغشته چې یاره په نارت کې دونه کارونه کیږي نارت کې دونه ترقیاتي کارونه کیږي او په ساوت طرف ته دی توجه ورکا نو مونږ د حکومت هم ممنون یو چې دی دا په باندې توندی باندې کار شروع کړی دی او خاص کر په روډونو کې اوس کم موجوده حالاتو کې روډ دی ګیس دی هنګوی او داسې ډېره لویه ضلع ده او مالداره ضلع ده ښه ریونیو ورکوي ګورمنټ ته خو دا همیشه دپاره نظر انداز شوی وه اوس موجوده حکومت دې طرف ته لږ پام ورکړی دی روډونه شروع دي لکه کوواټ او هنګو به 1 غنټه سنګل روډ
1 غنټه 1.5 غنټه به لګېده. اوس موجوده حکومت چې دا روډ کم د شیرکوټ او هنګو 24 کیلومیټر دغه شروع کړی دی د سره روډ ډبل شو او ښه توندۍ سره کار روان دی پې تقریبا اینډ ته روان دی نو ډېره اسانتیا شوه چې مریض اوس 20 منټ کې مونږ کوارټ ته ښه په مزه رسولی شو. زه مطلب چې دې ممنون یم چې زمونږ په دې علاقه کې دا یو نوی برج جوړ شو ډبل روډ ښه په دغه باندې روان دی. تاسو د حکومت د اقدام ته ښه نظر باندې ډېر ښه نظر باندې دا اپریشیټ کول پکار په دې دي چې عمران خان خو مطلب چې مداري غونډه کس دی کیدای شي بل څه داسې میګا پروجیکټ په هنګو دپاره ورکړي او هنګو ډېر توجه طلب هغه د علاقه ده دلته ډېر زیات ترقیاتي کارونه پکار دي او موږ انشاءالله امید لرو چې نیکسټ ګورنمنټ که دی راشیم نو موږ به دې مرسته کوو دې سره بوله. خلکو دا وی چیرې صرف سنټرل یا مطلب دا هلته نارت چې دی نو پای کې کارونه دي ساوت کې نشته نو دا خبره نو اوس هم خلک دا ګیله لري لکه محمود خان صاحب د سوات دی هغه وایي چې یاره دی هر څه منډه وایي سوات ته یې رسوي غلطۍ سره زمونږ یو ګورنر صاحب هم تېر شوی دی عارف بنګش بس الله دې وبخي اوس هغه وفات شوی سبې وایو خو یو کاڼی نه دی ایښی موجوده حکومت چې راغلی دی دی شکر الحمدلله ډېر کارونه وکړو انشاءالله کوي به. زمونږ کار اوس ماشاءالله ښه په تیزۍ سره شروع دی ځکه چې کنسلټنټ والا نه باندې را باندې دا به وایي که نه چې لکه کار زر وباسي نو الحمدلله اخري مرحلو کې دی او کار ماشاءالله ښه زبردست روان دی. اکثر خلک دا کوي چېرې کوالټي ټیک نه وي کار صحیح نه دی خلکو ته تکلیف یې په دې اړه باندې نه ماشاءالله زموږ خو کوالټي او هر څه برابر دی الحمدلله ښه به زبردست کار شو. نو دا خو ستاسو کار دی ځکه ته وایي نور خلک اکثر دا ګیله کوي نو دې کې څه حقیقت شته نه چې څنګه ورته مسرت صاحب وویل دا خو لکه زموږ د دغه نه اوټ که نه خو لکه پبلیک و نو هغې چې ماشاءالله زموږ د کار صفاتو کو نو بس پوه شي چې لکه الحمدلله ټایمینګ تقریبا کمپلیشن کله دی زموږ ته 30 دسمبر پورې دی نو دا به کمپلیټ شي انشاءالله کمپلیټ به شي هغې نه مخکې هم کمپلیټ شي انشاءالله. نام هم څه ده تاسو چې کوم میټیریل مطلب دا هغه تیاریږي د هغې څه طریقې کار دی او اکثر دا وایي چېرې دا میټیریل 2 نمبر دی غلط پنځه سوی. السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم سلیم مې نوم دی جی د کنسلټنټ طرف نه یم د میټیریل او جی داسې خلک خبره ده چې ټیکنیکل کس جی په خبره باندې پوهېږي مونږ دا روډ باندې چې کوم جی لوډ را روان دی اوس او دا کوم جی اوسه پورې لا سټیبل دی نو دې نه د میټیریل پته لګي چې کوم میټیریل پکې استعمال شوي دي زموږ انجینیر چې کوم دی ریزیډنټ انجینیر نګار صاحب دا ډیلی بیس باندې وزټ کوي او ډیلی بیس باندې مونږ ټیسټونه کوو لیبارټري شته خپله پلانټ وال او دا واټر باونډ چې سم یو شی چې داسې نه دی پکې استعمال شوی چې دا کوالټي لحاظ سره دی کمزوري کني دا روډ به جي اوسه پورې بیا پاتې نو ځکه چې په دې باندې ډېر لوډ دی دغه طرف نه کولې والې ټرالي پرې راځي او دې طرف نه تاسو ته پته افغانستان ته ټول ارسه ځي نو دې وجه باندې روډ سټیبل دی او انشاءالله کوالټي کې څه مسله جي نشته. چېرې ټیک نه دی یا نور غلط کار ویني تاسو دا ویلی شئ چېرې واقعي دا دی کتلی شي دا کولی شي او یو دغه باندې چې او یاره هغې که څوک هم راځي نو بالکل تاسو ورته ویلی شئ چې را دي شو دي مونږ به جي ویل کوم هر قسم انکوایري ته جي مونږ تیار یو څه انشاءالله داسې کار نه دی شوی که کرش دی که اسپالټ دی که کنکریټ دی زمونږ که زمونږ ډرینز دي که زمونږ شولډرې کومې جوړې شوي دي جي هر څوک جي هغه کولی شي او کته شي چې انشاءالله داسې څه مسله نشته. پلانټ چې دی هلته موږ موجود یو یاره دلته چې کوم مختلف میټیریل وي په هغې کې چې کوم دی نو بیا دلته تیاریږي ټیسټینګ کېږي دلته موجود دی دلته سره زموږ یو مشر دی د هغې نه تپوس پوښتنه کوو چېرې دلته کم داسې چې کوم دی میټیریل وي او هغې کې دې کې نور چې کوم دی نو څه څه تیاریږي او څه څه کېږي. لومبي خو جي خپله لکه پیژنګلو کې بل څنګه موږ خبره وکړه چېرې چونکې دا اسپالټ پلانټ دی دلته مختلف چې کوم دی نو لیبارټریز دي هغه ټیسټ کېږي دوی په دې کې چې کوم دی نو بیا تاسو څه کوي او دا چې کوم کېږي نو د هغې بیا څه پروسیجر څه طریقې کار وي. بسم الله الرحمن الرحیم زه د پلاټ انچارج یم دا څومره مټیریل چې دا د لیبارټري ټیسټډ وي بلکې اپروول یا هغه ځینې اپروو ملو شي هغې مطابق باندې دی بلکې د کم ګورنمنټ ریکوایرمنټ د هغه مونږ پوره کوو دې ځنه باقاعده روډ دپاره کم تیار اسفالټ وي هغه زه مونږ پرووایډ کوو دې ځینه او دلته مونږ سره بیچومن او دا کرش پروت دی دا باقاعده د لیبارټري ټیسټډ وي دا اپروول دي شوی وي. دا اوس چې کوم جوړ دی نو دا د چې کوم د ګورنمنټ یا چې کوم پراپر څه پالیسي دی د هغې مطابق بالکل دی دا خو هغې نه مونږ مطلب 19-20 فرق هم ورکې نه راځي ځکه چې هغه خو باقاعده هر یو روزانه د کله د اسفالټ کې د ټیسټ کېږي باقاعده ماشینان دي هغه د هغې لیبارټري والا هغه خپل د دې ټیسټ کوي هغه چې کله هغه د هغې ریکوایرمنټ مطابق برابر وي نو هله موږ ته پول دغه راکوي تاسو باندې بیا چک وي بالکل باقاعده چک اینډ بیلنس کنسلټنټ والا دی ټیم دی باقاعده ډیلی بیسس باندې دا نه کېږي هفته کې یو ځل دا ډیلی بیسس باندې باقاعده چیکینګ وي
مطلب ټول ګورنمنټ نوم راځي کوم چې د ایډي صاحب یا نور آري صاحب باقاعده وزټ کوي او ډیلی بیسس باندې. دا وخت موږ سره د کم شیرکوټ هنګو روډ چې کوم جوړیږي د هغې چې کوم ایډي اسسټنټ ډایرکټر قاسم خان هغې موږ سره موجود دي. د هغې نه تپوس پوښتنه کوو چېرې په دې اړه باندې هغې څه وایي. یو جهان مننه جي موږ ته د ټایم راکولو ستاسو. بله مې جي دا ویلو چې دا کم روډ چې دی دا تقریبا د هنګو روډ چې کوم شیرکوټ روډ دی دا جوړیږي دا کله چې کوم دی نو سټارټ شوی وه دا څونه کیلومیټر باندې دی دې کې لاګت څونه دی دې کې کمپلیشن څه دی څه ولغواړئ په دې اړه باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مهرباني چې راغلي دلته او خپل دا خلکو کمنټس هم واغستلو. دې نه علاوه زموږ دا روډ چې کوم دی دا د شیرکوټ نه شروع دی تر هنګو پورې دا پراجیکټ دی ډوالایزیشن اف شیرکوټ هنګو روډ دا 24 کیلومیټر دی دا ډوال روډ دی او دې کې مونږه میکسیمم چې کم دی 80% کار کړی دی باقي 20% کار پاتې دی. زمونږ میکسیمم کوشش دا دی چې دا مونږ تر مارچ 2022 پورې کمپلیټ کو او دې کې مونږ د کوالټي د کوانټټي خیال ساتو. باقي دې کې مونږ سره کنسلټنټ هم دلته خپل برابر ایفرټس کوي داسې مونږ هم کوو نو مونږ د خپل کوالټي د کوانټټي خیال ساتو او بلدار ان شاء الله دا به مارچ 2022 کې مونږه کمپلیټ کوو. د ګورنمنت خو دې مونږ ته دا سکیم دی پر فولي فنډډ کړی دی او تاسو ګورئ ځای په ځای اکټیویټي شروع دي څه ځای کې سپالټ شروع دي کنکریټ شروع دي شولډرې شروع دي نو میکسیمم کار شروع دی. که تاسو بنو وګورئ شکردره وګورئ ډي خان وګورئ فل فلیج دلته کارونه روان دي. دې کې لکه ځای په ځای کم کارونه پاتې دي هغه شروع دي او چې کم کمی بیشي دی پکې هغه پکې مونږه 100% به دا کمپلیټ کوو که خیري. دې کې به ټایم هم لکه چې کم کنوینس ټایم دی د خلکو هغه به هم بچ کیږي. بل چې کم دی د ګاډي به هم لکه ډېر په آمد و رفت په اسانه باندې شي. بل دلته مونږ سره دلته د هنګونه 67 کیلومیټر دا پړچینار دی نو پړچینار کې هلته افغانستان بارډر دا ټچ کوي دا روډ لکه دا یو ملک او بل ملک دا ټچ کوي دا زمونږ د هایویز چې کم دی S7 ورته مونږ وایو نو دا هغه ټچ کی او دا لکه ایزی کنوینس په ډیر ایزی شي. جی ګران مینوالو کتونکو نننی چې کوم زموږ پروګرام و هغه تاسو ته موږ وړاندې کوو کوم چې په ساوت کې شیرکوټ هنګو روډ 24 کیلومیټر یو غټ پروجیکټ یو غټ میگا پروجیکټ چې کوم دی نو په هغې باندې کار روان دی او دغه شان تقریبا دې کې زیاتره کار چې کوم دی نو هغه کمپلیټ شوی دی. په دې اړه باندې چې کوم د دغه ځای اوسیدونکي خلک وو هغې خبرې اترې وکړې او د حکومت دا اقدام وبلله وایي چې دی رایې دروست آی خو د دې په وجه باندې چې کوم دی هغې دا وویل چې یاره د موږ ته دا ډېره ستونزې ډېره کړمه ډېر تکلیفات به وو د ډېر ټایم نه خو چونکې موجوده حکومت د هغې ته خراج تحسین پیش کو دا اقدام چې کوم دی ښه وبللو چې یاره هغې د سنټرل د ورسره چې کوم نارت کې ډېر کارونه شوي دي او په خصوصي توګه ودي ساوت ته دې غاړې ته چې کوم دی پاملرنه وکړه او دونه غټ پروجیکټ او دونه خاص کر کم مین روډ دی دې طرف ته هغې توجه وکړه او کوم چې د 3 ارب روپو د سره لاګت سره چې کوم دی دا جوړیږي او کوم چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په دې باندې چې کوم دی تجارت هم کیږي تګ راتګ هم دی د خلکو دپاره هم دی خو هغې دا هم وویل چې حکومت ترې نورې دغه شانتې کم ستونزې دي مسلې دي دې طرف ته پاملرنه وکړي نو انشاءالله د ساوت د خلکو چې کومې هغه مسلې دي دا به هم حل شي. دې سره سره چې کوم کانټراکټر کنسلټنټ ورسره چې کوم دی نو ایډي هغې هم دا خبره وکړه چې را راتلونکي انشاءالله جون 2022 کې به دا کمپلیټ کیږي او دې باندې کار چې دی نو هغه ډېر تیزۍ سره روان دی. یقینا د حکومت دا اقدام یو ښه اقدام دی چې په ساوت کې هغې دغه شان مختلف کوم میگا پروجیکټ دي او هغه روان دي. د دې نه دا خبره ثابته شوه چې موجوده حکومت چې کوم اقدامات دي یوازې په سنټرل او دغه شان په نارت کې چې کوم دی نو هغې نه ساوت طرف ته چې کوم دی هغې کومې وعدې دي او کومې خبرې دي نو هغه اوس هغه عملي چې کوم دی نو هغه هم شوې او هغه خلکو ته هم ښکاري دي. قدرمنو کتونکو همدې سره د موږ د پروګرام وخت سرته رسي خپل کوربه مدعد ته اجازت ورکړئ د لوی الله پامان.